خپل دکان کې ناست دي نو په دې عمر کې یا د دې نه مخکې به تاسو خپل روزګار هم کولو کاروبار به مو کولو که صرف دغه امامتۍ دغه ته ناست روزګار زمانو شل 22 کاله په دیګر کې ما هم 26 روپۍ مې تنخواه او د ورځې به مې ټوله ورځ سبقونه وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملم چې ټول به روغ جوړ یې. د مولانا بجلیګر صاحب یو زړه انټرویو هغه تاسو سره شیر کوم. یو ډېر زبردست انټرویو شوی ده. انشاءالله زه به کوشش کوم چې د دې ویډیوز نه وروسته هم دغه شان انټرویوز هغه ما سره موجود دي نو هغه به زه تاسو سره وخت په وخت باندې شیر کوم. مولانا بجلیګر صاحب چې د هر انسان ته ډېر زیات ښه لګېدو، ډېر په هر چا باندې ډېر خوږ اوس هم لګي د هغه اواز چې واوري، د هغه تقریرونه چې واوري نو هر چا ته ډېر ښه لګي. د هغوی د ژوند په حوالې سره دغه انټرویو ده، تاسو هم دغه را سره وګورئ او ضروري مخکې شیر کړئ چې د مولانا بجلیګر صاحب ژوند څنګه و، آیا هغوی د خپل روزګار دغه امامتۍ سره د دوی نور روزګار وکنو او بیا یو په دغه انټرویو کې یو قصه هم شیر کړې ده. خپل دکان کې ناست دي نو په دې عمر کې یا د دې نه مخکې به تاسو خپل روزګار هم کولو کاروبار به مو کولو که صرف دغه امامتۍ دغه ته ناست روزګار زمانو شل 22 کاله په دیګر کې ما هم 26 روپۍ مې تنخواه او د ورځې به مې ټوله ورځ سبقونه وي او پلار مې چې و نو هغه هم په بجلیګر کې څوکیدار و یا په دره کې زمونږ غوندې څوکونه یا په دلته پېښور کې زمونږ غوندې غریب څوکونه. دا دغه زمانه وه چې خرچونو باندې پیسې نه دغه نه کېده د تاوان. 3 انې سیر غوښه وه او په 2 پیسې سیر چڼو دال. نو په روژه غوندې وخت کې د 6 پیسو نیم سیر غوښه او د 2 پیسو نیم سیر د چڼو دال او هغه وخت کې به د کسابانو دومره وازده ورکوله چې ټوله کټوای به پې پخه شوه، غوړو ته به ضرورت نه. ستاسو کور خو ما لیدلی دی ماشاءالله ښه پوخ دی، د هغې نه پته لګي چې ستاسو اوس د الله مهرباني ده تاسو باندې. ما په کورونو یوه پیسه نه ده لګولې، دا راته درېوالو جوړ کړي. مولانا صاحب تاسو ډېر زیات عقیدتمند دي، مونږ وینو هغې ستاسو بیانونه اوري او بعضې مسلو باندې ستاسو حواله هم ورکوي چې بجلیګر مولانا صاحب داسې ویلي دي داسې ویلي، خو بیا که مونږ وګورو تاسو ته هم ګیله کوئ چې عمل پرې څوک نه کوي. د دې څه خاص وجه چې د وطن نه مونږ د چا د وجې راورک شوي چا سره هم دښمني وه، زینګل نامه یې وه، ورشه په ټول دره کې پوښتنه وکړه. د هغه نوسی دلته راغی، ویل استاد جي زه عالم کېږم. نو ما ورته ویل چې ته څوک یې؟ چې زه زینګل ماسا یم، اپرېدی ژبه کې راته وایي. ما هغه زینګل چې ما پلار یې ویشتی و 15 ډزه. وایي چې او بار موټر ولاړو مال کېنه دی موټر او یارېدو چې ګینې لړکۍ مې خیر کېناستو موټر کې مالګو منډۍ ته مې بوتلو. قاری فیاض نه دی، هغه ته مې ویل چې مهر باپ کے قاتل کا نواسا ہے اور اس کو میں عالم بنانا چاہتا. بس داخلے کو 8 کاله په درس نظامی ہوئے په خاص نظر باندې چې 8 کاله پس بیا راغی ما ته ویل چې استاد جي 8 کاله خو درس نظامی ختم شو، مالو دوره چېرته کې په دې مې پوه. ویل زه مولانا سنجان صاحب سره بیا مې هلته بوتلم. وایي چې زما د پلار د قاتل نوسی دی او دوره بدلته کوي. هغه داسې وی بس نورې خبرې مه کوه. هغه دې سر له یو پړک ورکړو، ویل دا ستا ایمان بله څوک پیدا کړي. د پلار د قاتل نوسی راولې عالم کې او دورې حدیث پې کوي. دوره حدیث پې مولانا سنجان صاحب سره و. بیا ما به د درې د اختر مونځ چې دی دره کې کولو، د ټولې درې به یو مونځ و او به ما کولو کم از کم 30-35 کال. هغه هلک ته مې وویل چې هلکه عالم خو شوې او چې زه تقریر له د اختر په ورځ درشم نو ما ته مخامخ به کښېنې. ویل چې ښه استاد جي. بس راته مخامخ ناستو، ما تقریر شروع کړو چې درېوال مې څومره کندلي دي کا کیسټ دي واورېدي حق بق به شي. په لاره به چې راتلم سوچ به مې کولو چې زه ترې ژوندی څنګه راووتم. نو پام یې سوړلو داسې. ما ویل کو دا پېژنو څوک ده چې ټول 4-15 خلک وو. هغې ورته چوکتل دا خو زینګل ماسای ده. وایي د نیکه دې ما پلار ویشتی و که نه؟ وایي چې او ویشتی و. ما دا مې عالم کړی دی. ټولو غوږونه ونیو او سرونه. دغه انټرویو تاسو د مولانا بجلیګر صاحب وکتله، یو ډېر زبردسته قصه په دغه کې هم شیر کړې ده. ما سره نورې هم دغه شان انټرویوز د مولانا بجلیګر صاحب موجود دي نو انشاءالله وخت په وخت باندې به هغه تاسو سره شیر کوم. د دې لپاره تاسو دغه پیج چونکې ما دغه نوی پیج جوړ کړی دی، بل پیج کې څه مسله راغلې وه دغې وجې نه دغه نوی پیج تاسو ضرور لایک کړئ، د سره فالو کړئ او مخکې ضرور شیر کړئ. ډېره زیاته مننه د وخت د راکولو. د لوی الله پامان.